د نبی علیه السلام یو صحابي دی ابو دجانه رضی الله تعالی عنه. دا ډېر بهادر صحابي دی، ډېر بهادر صحابي و. دا عادت دا و که نه، دی به چې کله میدان جنګ ته ووت که نه، دی به ډېر په نخرو باندې ګرځېدو. میدان جنګ ته ووتو، دا توره به یې راواخېسته، داسې به یې تاووله او دا سر به یې داسې اوچت نیولې او سینه به یې ایستلې وه، واړه واړه قدمونه به یې اخیستل، داسې په ټوپونو به روان و. ډېر په تکبر انداز سره پر میدان جنګ کې دی ګرځېدو. یو ځل دی داسې په میدان جنګ کې روان دی چې نبي علیه السلام پرې نظر شو، مسکی شو، وایي خندی. یاره د ده د انداز نه دی، دا الله ته ډېر ناخوښه دی. دا داسې انداز الله ته ډېر زیات ناخوښه دی. خو په میدان جنګ کې ګورې نه، په میدان جنګ کې الله داسې انداز یې خوښوي. وی نور دا د تکبر انداز دی، الله یې نه خوښوي. الله د تکبر اندازو نه خوښوي. څومره چې د عاجزي کوله دومره به د الله اوچتوي. الله تبارک وتعالی ته سر ټیټ خوند کوي، سر اوچت الله ته خوښ نه دی. څومره چې عاجزه ګرځي دومره الله ته ته محبوب وي، دومره الله ته ته خوښ یي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي چا چې د الله د وجې نه عاجزي وکړه الله به یې اوچت کړي، الله به یې څه کړي، او چا چې تکبر وکړه الله به یې راتاو کړي. نو د ابو دجانه رضی الله عنه په تکبر سره میدان جنګ کې ګرځېده، دا توره به یې داسې تاوله، سینه یې رېستلې وه. نو نبي علیه السلام چې ولیده داسې یې مسکی شو، دا انداز الله ته ډېر ناخوښه دی، دا د تکبر انداز دی. خو په میدان جنګ کې نه وي، میدان جنګ کې الله ډېر خوښوي دا انداز الله ډېر خوښوي. د دې وجې نه د کافرو مخکې به ځان عاجزه نه کوي. میدان جنګ کې داسې به ګرځي چې کافر ته پته ولګي چې یاره د ده خو زه د یو ګزار هم نه کېږم. اوس جنګونه د ګولو دي، د ټوپکو دي، وړوکې ماشوم یې ډزو کې غټ سړی ورته وکړي. مخکې به جنګونه د زور و، د طاقت په و، ابا آمنے سامنے جنګو، په توره به جنګو. نو ابو دجانه رضی الله عنه پر میدان جنګ کې داسې ګرځېده. په غزوه احد کې نبی علیه السلام خپله توره داسې راویستله، یاره دا توره به د دې به څوک حق ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم. نبی علیه السلام توره وه، وایي د دې حق به څوک ادا کړي چې دا توره زه هغه ته ورکړم. هر یو صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبر زه حق ادا کولی شم، ماله راکړه. ځکه د نبي علیه السلام توره وه، د هر تن مقصد دا و چې دا ما ته راکړې شي. نو هر صحابي به راته وایي د الله پاکه پیغمبر دې حق به زه ادا کړم، ما ته یې راکړه. خو نبي علیه السلام نه ورکوله. ابو دجانه رضی الله عنه راغی، وایي د الله پاکه پیغمبر د دې تورې حق څه دی، لومبی راته هغه ووایه، د دې تورې حق څه دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل، وایي د دې حق دا دی چې په دې باندې دومره کافر قتل کړی شي چې دا توره پې کږه کړي، دا توره پې څه کړي، کږه یې پې کړي. دا د دې تورې حق دی. وایي د الله پاکه پیغمبر دا حق زه ادا کولی شم، ما ته دا توره راکړه، دا حق زه ادا کولی شم، دا توره ما ته راکړه. نو د نبي علیه السلام ورله توره ورکړه. وایي او ابو دجانه د دې تورې حقدار هم ته یې، د دې حقدار هم ته یې، هغه توره هغه ته ورکړه ده. نو بهرحال د ده په میدان جنګ کې ډېر یو عجیبه انداز و. نو بیا په غزوه احد کې مشکل راغی په مسلمانانو باندې. څه مسلمانو څه ټایم کې پسپایي اختیار کړله. نبي علیه السلام سره ډېر مخصوص صحابه کرام پاتې شو. په هغې صحابه کرامو کې یو ابو دجانه رضی الله عنه هم د نبي علیه السلام سره پاتې شوی. نو چې کله په نبي علیه السلام باندې دا ډېر ګډوډ ګزارونه شروع شو د غشو او د تورو که نه، نو دا ابو دجانه رضی الله تعالی راغی او نبي علیه السلام ته مخامخ ودرېدو. نو کافرو ته یې شا کړه او نبي علیه السلام ته یې مخ کړو. دا غشي به راتله، نو ده به ورته خپله شا اړوله راړوله، په دې به یې دا غشي خوړل او د نبي علیه السلام نه به یې منع کول په دې شا. نو بیا ترې وروسته یو صحابي تپوس وکړو، ابو دجانه عاشقان خو ټول عمر غشي په سینو خوري، په شاګانو خو عاشقان غشي نه خوري، تا خو ټول غشي په شا خوړلي دي، ته څنګه عاشق وې د نبي علیه السلام چې غشي دي په شا خوړل؟ هغه ورته بالکل خبره دي، ټیک ده چې عاشقان غشي په سینو خوري، خو کومه دا سینم دشمن ته مخامخ کولی، زما شا د محبوب صلی الله علیه وسلم ته راتله. ما چې کله دشمن ته مخ کو سینه کوله غشو ته ما، نو زما شاه نبی علیه السلام ته راتله. نو ما دا نشو برداشت کولی چې زما شاه د نبی علیه السلام ته راشي. نو ما نبی علیه السلام ته مخ کو او خپله شا مې غشو ته ونیوله. زه داسې عاشق یم د نبی علیه السلام. یو دغه عشق و د نبی علیه السلام سره د صحابه کرامو دا عشق چې نبی علیه السلام وفرمایل، وی ځان او خپل اهل و عیال د حرامو نه بچ کړئ، د حرامو نه بچ کړئ، خپلې ګېډې ته هم حرامه مه غورځوه، خپلو بچو له هم حرامه مه وړه. د هغې نه پس ابو دجانه رضی الله عنه یو عمل شروع کړو چې کله به د سار مونځ کېدو، نو چې نبی علیه السلام به څنګه سلام وګرځو، نو ابو دجانه رضی الله عنه به دعا ته نه ایسارېدو، فوراً به د جومات نه په منډه وته، دعا به یې نه کوله. یو ځل نبی علیه السلام دی ساره چې ورګه دی سیچل کوي، نو چې څنګه نبی علیه السلام سلام وګرځاو، ابو دجانه رضی الله عنه په منډه د مسجد نه ووته. نبی علیه السلام په دویمه ورځ باندې سارو، په دویمه ورځ بیا داسې چلو کو د سار په مانځه کې چې نبی علیه السلام سلام وګرځاو، دی فوراً په منډه د مسجد نه ووته.
په درېیمه ورځ بیا نبي علیه السلام سارو نو چې په درېیمه ورځ نبي علیه السلام بیا سلام د سار د مانځ وګرځو ابو دجانه منډه کړه چې دی وته د جومات نه نبي علیه السلام ودرېږه لکه ابو دجانه ودرېږه ابو دجانه رضی الله عنه ودرېدو بیا راشه زما خواله دی راغی د نبي علیه السلام خواله کېناستو نبی علیه السلام ورته فرمایل ابو دجانه زما په خیال چې ستا الله ته څه حاجت نشته دی زما په خیال ستا الله ته څه حاجت نشته دی د الله پاک پیغمبر زه خو الله ته ډېر محتاج یم زه خو الله ته ډېر زیات محتاج یم د الله پاک پیغمبر ولې مې حاجت نشته وایي که ستا الله ته حاجت وی نو تا به ترې دعا غوښتله ته خو دعا نه غواړې او په منډه ځې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي مونږ چې هم دلته دعا غواړو نو ډېرو خلکو دعا ته حاجت نه وي په منډه وځي د مسجد نه داسې ده که داسې نه ده زه دلته دعا غواړم دغلته د مسجد په دیوار باندې ځای نه وي وځي دا هغه خلک چې د دوی الله ته ضرورت نه وي دا پوره خلک راغلی دی ښه دا څه راغلی دی دا پوره خلک دی دوی ضرورت نه لري دا ډېر مالدار او د الله نه بې پروا خلک دی کو چېرته الله ته ضرورت وي په دې دعا کې به شرکت کوو ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي په یو څو موقعو باندې الله د انسان دعا نه رد کوي یو موقع په هغې کې د فرض مونځ نه وروستو دعا غوښتل د فرض مونځ نه وروستو څه غوښتل دعا غوښتل په دې ټایم کې الله د انسان دعا نه رد کوي نو موږ دلته دعا غواړو دوی منډې وخي دا هغه خلک چې الله ته ضرورت نه وي دا پوره راغلي دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو نبی علیه السلام ابو دجانه رضی الله عنه فرمایي ابو دجانه که ستا الله ته حاجت وي خو په دعا ته به ایسارېدې ته خو دعا نه کوې په منډه د مسجد نه وځي ابو دجانه رضی الله عنه فرمایي د الله پاکه پیغمبره زه په منډه د مسجد نه ځکه وځمه چې زمونږ کور سره په ګاونډ کې د یو یهودي کور دی او د هغه په کور کې کجوره ولاړه ده او د هغې کجورې څانګې زمونږ کور ته راوښتې دي نو د شپې د هغې کجورې نه څه کجورې زمونږ کور ته ښکته غوري ته راتاوي شوي دي د شپې زه په منډه ځکه کور ته ځمه هسې نه زما وږي بچي راپاسې او دغه کجورې راټولې کړي او وایي نه خوري چېرته نو زه په منډه ځکه ځان رسوم چې هغه کجورې راټولې کړم هغې ګاونډي ته حواله کړم چې ستا د کجورې نه زمونږ کره دا دانې راتاوي شوي دا واخله هسې نه چې زه ځمه کور ته او زما وږي بچي راپاسېدلي او دغه کجورې خوړلي هسې نه زما د بچو ګېډې ته حرامه چېرته لاړه نه شي د الله پاکه پیغمبره یو ځل مې خپل بچی ولیدو چې کجوره یې راغستې وه د هغې نه خوړلی د الله پاکه پیغمبره تالو ته مې وله ګوته ورسوله کجوره مې ترې رابار کړه ځکه زما بچی په ژړا شو نور بچي مې راته هم په ژړا شو ما وی چې بچو ژاړئ مه خفه کېږئ ما زه دا نه غواړم چې ابو دجانه په میدان محشر کې د غل په نوم سره وبللی شي په میدان محشر کې ابو دجانه د چا په نوم وبللی شي د یو غل په نوم باندې وبللی شي د پردی کجورې پټې کړې وي خپلې بچو له یې ورکړې وي الله دا خبرې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه واورېدې خوا ته یې ولاړو د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې تپوس یې ونه کړو فوراً هغې کور ته ځان یې ورسو د یهودي کور ته یهودي ته وي دا کجوره چې په څومره ریټ خرڅوي په ما یې راخرڅه کړه هغه په دوچن دی په ډېر ګران ریټ باندې هغه کجوره خرڅه کړه او واپس راغی وی ابو دجانه اوس دې بچو ته دغه کجوره ورکوه چې خوري ما تا دپاره واغېستله ما ستا دپاره واغېسته دا نبي علیه السلام سره مینه وه دا د نبی علیه السلام سره محبت و دا د نبی علیه السلام سره عشق و چې نبی علیه السلام وفرمایل د حرامو نه ځان وساتئ بیا سوال نه پیدا کېږي چې د هغې صحابي هغې ماشوم به چې ګېډې ته چېرته حرامه تلي مونږ هم وایو زمونږ د نبی علیه السلام سره څه ده مینه ده محبت دی عشق دی صرف د خولې خبرې دي یقین په الله وکړه الله دې رحم وکړه ډېر کم داسې به یو چې مونږ د زړه نه لګیا یو الله دلته به مونځ وکړو لکه مونځ خو پرېږده اکثر په جومات کې په غیبت باندې لګیا یو داسې ده که داسې نه ده زه ستاسو له ټولو دا خبرې اورم زه ښکته کمره کې ناست یم ښه بره به ناست یې په بل باندې خو به خبرې راغښتې عجیبه انسانان یې په جومات کې ناست یې غیبت په کوئ په چغه چغه لګیا یې ما د کتاب کتو ته پکې هم پرې نه دی په جومات کې به ناست یو غیبت په کو پلان کې داسې او پلان کې داسې پلان کې داسې او پلان کې داسې الله نه یاره وکړه په مسجد کې ناست دی غیبت کوي دا ته څه کوي دلته به فرض مونځ وکړو بار ته به بیا لاړ شو چغلي به کوو دلته به مونځ وکړو چې پټي ته لاړ شو نو کوشش کوم چې پوله لګوو چې ځان ته یو انچه دوه ځای سیوا کړمه دلته به مونځ کوم دلته به روژې کوم او دلته مې اکثر تسبیح په لاس کې او په چغلو باندې سر یم په لمسو باندې سر داسې پکې شته که نه داسې پکې که نه تسبیح اړو دا درز مو ورکړی په لمسو باندې چې دوه تنه به څنګه جمع کوم صحیح ده که نه
دلته به د خور عیسه وخورم خور له به عیسه نه ورکوم د خور عیسه به وخوري دلته به ځان ته اوچت اوچت نعتونه لګولې چې مدینې ته لاړې او ارمان مې دی په زړه باندې صحیح ده که نه خور له به عیسه څه ورکوم خور له به دا عیسه ورکوم چې عمرې لی بوځم دا نوی دغه راوتی دی ښه دا نوی پروګرام راوتی دی نن سبا خویندو له عیسه ورکول څه دي په خور باندې د 2 لکو روپو عمره کول عمره به پرې وکړم بس د عیسې نه خلاص شوم خویندې وایي زه د عمره یې را باندې وکړه ته ما لاس دې سپېره نه راکوله خو زه د عمره یې وکړه دا هم ښه ده نو په عمرو نه خلاصېږي په حجونو نه خلاصېږي چې زه به په خور باندې عمره وکړم او بس زه به خلاص شم زه به په خور باندې حج وکړم خلاص به شم هلته به ما ته په بیت الله شریف کې دعاګانې وکړي دعاګانې درته کوي د سره نه قبلېږي ستا په ګېډه کې حرامه پرته ده خو دا خور وایي الله وایي بخه خو الله فرمایي وایي ستا عیسی یې خوړلی او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه ستا عیسی یې خوړلی او ته پرې ناراضه یې څنګه یې وبخمه داسې راوتی دی عمرو دا که نه دا راوتی دی ښه دا هم د نبي علیه السلام سره مینه ده صحیح شو که نه حاجي صاحب به ورته ویلی کېږي امیر صاحب به ورته ویلی کېږي مولي صاحب به ورته ویلی کېږي دلته به یې د خور عیسه خوړلي او زیات نیکعمله به هغه چې په خور باندې عمره وکړي نور رانه څه غواړي عمره مې پرې وکړه که نه دا عیسه ورته جدا که ورې ورکه کاپې عمرې کوي کو حجونه کوي کو خپل خاوند لی ورکوي دا بعضې پکې وایي زه یې ورله ورکوم خو وایي دا ما ته پته ده هغې دله نه یې ورکوي خاوند یې یادوي خور له عیسه ورکوم خو خاوند یې دله دی وایي هغه نه یې ورکوي لکه نه دا تا ته چې پاتې شوي ته یې چاله ورکوي ته یې د بچو له ورکوي که نه ورکوي ته یې د ښځې له ورکوي که نه ورکوي نو د هغې هغه خاوند نه دی هغه له به یې نه ورکوي چا له به یې ورکوي هغه یې خاوند دی هغه یې بچي دي هغې له به یې ورکوي ولې تا له یې واپس درکړي څو دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه نه ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق نه دی دا مسلماني نه ده دا د خولې مسلماني ده دا د خولې مسلماني ده د نبی علیه الصلاة والسلام سره حقیقي مینه او حقیقي عشق د صحابه کرامو و هغه مینه وه هغه عشق و کو په حجونو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو ابو جهل 50 حجونه کړي دي په عمرو باندې یوازې څوک خلاصېدی نو دغې کافرو زموږ نه زیاتې عمرې کړي وي نه په حج خلاصېږي نه په عمره خلاصېږي هله چې کله په ګېډه کې د حرامه نه وه په ګېډه کې د حرامه پرته ده او بیت الله شریف ته ولاړې او الله ته چغې وایي الله ما معاف که الله ما معاف که الله ما معاف که الله فرمایي نه دې معاف کوم په دې بدن چې دې دا کوم احرام اچولی دا دې په حرام اغوستی دی دا دې په حرام اغوستی دی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا یستجاب لذلک خوراک ته د حرامو اسکاک ته د حرامو لباس ته د حرامو د کوم طرف ستا دعاګانې زه قبول کړم نو که د بیت الله سره ولاړې که نه نو دا ستا د قبولیت نښه نه ده د قبولیت نښه دې دا ده چې په ګېډه کې د حرامه نه وي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خبرې ځکه کومه نن سبا د حلال او د حرام تمیز مکمل ختم شوی دی سود زیات شوی دی د ختم زیات انډرپلۍ سیوا شوي دي د چانسونو بیې سیوا شوي دي کومه حرامه موږ معاشره کې نه ده موجوده حرامه موجود ده یقین په لکه ډېر کم خلک به داسې چې زه دا کار نه کوم دا حرام دی ډېر خلک دې چانسونو ته ناست دی لکه وایي چانس مې ووه د چانسونو پیسو ته ناست دي دا نه و چې چانس مې ووه ځان له مې اور د جهنم تیار کړو نو به هر حال اول معاملات دویم ځل باندې څه شی دی عبادات اول معاملات دویم عبادات ځکه د عباداتو دارومدار په معاملاتو باندې دی کو د یو انسان معاملات ټیک وو نو عبادات قبول دي کو د یو انسان معاملات ټیک نه عبادات قبول نه دي یو سړی د شپه او ورځ تهجد کوي فرض منځونه دي کوي نفلونه دي کوي خو چې په ګېډه کې حرامه ده دا هېڅ نه قبلېږي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي کومې ګېډې ته چې یوه نوڼۍ حرامه لاړه الله یې 40 ورځې یو عبادت نه قبلوي 40 ورځې نو عبادات موقوف دي په معاملاتو باندې اول به معاملات سم کې هغې نه د عبادات قبلېږي صحیح شو که نه موږ ته خو دومره پته نه لګي په جومات کې ناست خو چې کله چېرته چا سره لږ غونته معاملات راشي موږ ته پته ولګي چې د سیرو څو پخېږي چې بار څه چل شروع دی بار کم چلونه شروع دي تاسو ته په خپله پته ده چې د چا کاروبارونه دي دغه دې ته پته ده چې کم ډوک بوک شروع دي نو د الله دپاره خپل معاملات ټیک کړئ دا د نبي علیه السلام سره عشق دی دا د نبي علیه السلام سره محبت دی دا د نبي علیه السلام سره څه ده مینه ده یوازې په خوله باندې نه د خولې او د زړه خبره چې یوه شي دا د نبي علیه السلام سره مینه ده الله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي